قرضدار یم نو د قرض نه د نجات لپاره څه وظیفه راته وښایي چې قرض مې خلاص شي. ټول ملګري چې څوک دا تپوس کوي چې زه قرضدار یم، د قرض نه الله پاک یوه وسیله راته جوړه کړي، ذریعه جوړه کړي او د قرض د خلاص شم. هغو دپاره دا وظیفه ده چې نبي علیه صلات وسلام ته یو صحابي راغی چې زه قرضدار یم، څه وسیله او ذریعه په نظر نه راځي. نبي علیه صلات وسلام هغه ته دا وظیفه وښودله، دا دعا یې ورته وښودله. دا صحابي وایي چې ما د هر لمونځ نه پس 3 ورځې شروع کړه، فقط 3 ورځې چې ما وویله 3 ورځې، نو زه د قرضونو الله پاک خلاص کړم او دومره مالداره شوم چې خلکو له مې بیا قرضې ورکولې. نو که تاسو په صحیح نیت سره په صحیح معنا سره تاسو زده کړئ دغه وظیفه اسانه وظیفه ده، نبي علیه السلام ښودلې ده، لمونځ نه پس یې 3 ورځې وایئ، نو دې سره به تاسو ټولو قرضونه خلاص شي او ستاسو به انشاءالله مالي حالات چې دي هغې کې وسعت راشي. خو دا دی چې تاسو زمونږ وظایف چې څومره دي دا شیر هم کوي او زمونږ چې کوم پیج دی د لایک کوي او شیر یې هم کوي چې تاسو ته د مونږ طرف نه تصوف په طریقه باندې د وظایفو ټولو وظایفو اجازت هم میلاو شي. نو دا وظیفه دغه ده چې لمونځ نه پس یې وایه اللهم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. معنا یې زده که 3 ورځې لمونځ نه پس وایه انشاءالله چې 3 ورځې کې دننه بس ذریعه د قرض نه د خلاصو درته الله پاک جوړه.